کول روزانه به خپل مور قبر ته تلو. امام غزالی لیکي چې څلوېښت ورځې مور قبر ته مسلسل لاړو او په خوا کې به کېناستو، سوره یاسین تلاوت به ورته کول. وایي چې څلوېښت ورځې چې تېرې شوې نو مور دغه خپل بچي له په خوب کې راغله او مور ورته وایي چې بچیا کله چې ته د سوره یاسین تلاوت وکړې، سوره یاسین د سورت نه فارغ شي، لږ ودرېږه چې زه دې وینم، قبر خواته لږ ودرېږه چې زه دې وینم. نو دا خپل بچی پوښتنه ترېنه کوي چې مورې سوره یاسین خو څو رکوګانې دی، ډېر لوی سورت دی، چې کله زه ستا د سوره یاسین وایم په هغه وخت کې ته ما نه وینې، ستا نظر په ما باندې نه لګي. نو دا خپله مور ورته وایي چې بچیا ستا ته څه پته ده، کله چې ته ما ته سوره یاسین شروع کړې نو د اسمان نه په ستا باندې دومره رحمتونه راورېږي، دومره رڼاګانې در باندې راورېږي چې په هغه رحمتونو او رڼاګانو کې ته زما نه مکمل پټ شي، د ستا یو ویښته بیا ما ته نه ښکارېږي. مړي پسې تلاوت دا د خدای پاک د رحمت یو لوی سبب دی او د خیرات دا منځ کتاب راکړه، خیرات صدقې او په تلاوت باندې دا کتاب زما په لاس کې دی. صاحبانو مریدان او د هغوی غلامان چې کلم خبره که تاسو ته پته ده، د خپل علماء کرام به م لیدلي هغه په کتاب باندې خبره که. داسې ده که نه؟ دا کتاب تاسو وینئ، د دغه کتاب نامه ده الحاوی للفتاوا، دوه جلده دی، ما سره بیروت چاپ دی، دواړه جلدونه په یو کې دي او چا لیکلی امام جلال الدین سیوطي رحمه الله. دا نامه زده کړئ، امام جلال الدین سیوطي دا کتاب لیکلی. اول دا چا چې کتاب لیکلی دا څومره لوی سړی و، او ګوره دا یاد ساتئ دا چا چې کتاب لیکلی دا بریلی نو، جواب لږ راکړئ، دا بریلی دا نن نه تقریبا چې 1500 کاله مخکې تېر شوی. هغه وخت کې خو دیوبندیان او بریلیان نه وو که نه، یو عقیده د اهل سنت وه او دا څومره لوی سړی و. اول د ده خبره واورئ، شان ورشا کشمیری دیوبندی عالم دی، هغه د بخاري په شرحه کې فیض الباری کې لیکلي چې امام جلال الدین سیوطي 3 لکه حدیث په یادو باندې 3 لکه. نن سبا ملا خو پوهېږي که دا عالم ښه پوهېده، هی هی تاسو ټول خاموش یئ، لږ جواب راکړئ، دا خو تاسو لږ جواب راکړئ، دا ښه پوهېږي که نننی نن سبا ملا ښه پوهېږي، دا ښه پوهېږي که نه؟ دغه 3 لاکه حدیث په یادو باندې سو او د بزرګۍ دا حالو، دومره لوی بزرګو چې زموږ امام اهل سنت په فتاوی رضویه کې لیکلي دي چې امام جلال الدین سیوطي حضور پاک علیه الصلاة والسلام 72 کرتې 72 پیرې یا پیغمبر علیه السلام په ویښه باندې لیکلی. اوس ګورئ ښه، او دا دومره لوی بزرګ دی، دی مبارک په خپله باندې یو کتاب یې دی جمع الجوامع، هغې په مقدمه کې لیکي چې ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما کور مبارک ته په ویښه باندې راغی. وایي چې دی مبارک چې کله راغی زور ته مخامخ کېناستم او ما ورته وایي چې قربان ما یو 2 سوالونه دي، جوابونه یې راته راکړه. څوک یئ؟ چا چې تا کتاب لیکلی ښه دا یې چې زما ورته وایي قربان 2 سوالونه وایي جوابونه یې غواړم. زما ته وایي چې وایه بچیه کوم سوالونه دي؟ چې ورته ومه چې قربان یو سوال مه دا دی چې زه جهنمي یم که زه جنتي یم؟ جواب یې راته راکړ، زه جهنمي یم که جنتي یم؟
وی چې دی مبارک مسکی شو او راته یې فرمایل چې بچیا زه د جهنمیانو کورونو ته نه راځم زه د جنتیانو کورونو ته راځم یو وی چې دویم سوال به تر وکړو چې قربان بس د ستاسو خولې مبارکې نه راته وویل شو چې جنتي اوس په دې کې خو شک نشته خو قربان دا راته ووایه دویم سوال مې دا دی چې زه به بغیر د حساب و کتاب نه جنت ته داخلېږم که نه زما سره به حساب و کتاب کېږي او جنت ته به داخلېږم وایي چې د مبارک راته وفرمایل چې بچیا نورو خلقو سره به حساب و کتاب